أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز رکوع نمبر 11 آیات نمبر 94 95 او 96 درې آیات ویل کېږي چې دې سره به د رکوع چې نو اختتام هم وشي. یهود بچیانو هغه دا خبره کوله چې نحنو ابناء الله و احباؤه، مونږ د الله چې نو هغه زامن یو والعیاذ بالله، او مونږ د الله پاک محبوبین یو. نو مونږ له الله چې نو سزا نه راکړي. کله به چې نو هغه وي لا يدخل الجنة الا من كان هودا، جنت ته به هرگز داخل نشي مگر هغه کسان چې څوک یهودیان دي، سوا د یهودیان نه بل څوک به جنت ته نشي داخلی دي. کله به چې نو هغه دا خبره کو ولن يتمسنا النار الا ایاما معدوده، چې نو راځي به زمونږ د پاره چې نو هغه سزا وي، بیا به د هغې نه وروسته سزا چې نو هغه نه به وي زمونږ د پاره. نو الله جل جلاله دا آیات راولې کړو وی ای زما پیغمبره تو دوی ته ووایه که تاسو په دې خپله خبره کې رښتینی یئ او تاسو جانب به حق یئ، نو بیا ستاسو د آخرت چې د آخرت کې بیا د الله جل جلاله د طرفه تاسو ته انعامات او احسانات دي، او تاسو وایئ چې زمونږ د پاره دار الاخره جنت دا صرف زمونږ حق دی، بل سړی چې دی نو هغه به جنت ته نشي تلی. نو ستاسو د دغې جنت په منځ کې یو شیز حایل دی، نو تاسو د الله نه دعا وکئ چې دغه حایل ستاسو د مخې نه چې نو هغه ختم کړي او تاسو جنت ته لاړ شئ. ځکه تاسو خو د ځان دپاره ډېرې اوچتې دعوې کوئ، نو ستاسو به دغې جنت په منځ کې حایل هغه مرګ دی. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، نو تاسو د الله نه چې نو دعا وکئ چې تاسو څنګه الله پاک د مرګ درکړي، او چې کله د الله رب العزت مرګ درکړي جو د مرګ سره چې نو هغه ستاسو سترګې پټېدل او سیده چې نو جنت ته تلل دا سم دي. نو دې ته خو پته ولګېده چې بس دا بیا د الله او د الله د رسول د طرفه چیلنج دی، او که دا چیلنج قبول کړو چې د مخ د ځمکې نه هم پناه کېږو او سیده چې نو جهنم ته بیا رسېدل دي. ځکه د دوی چې کوم بد اعمال بد ول، نو د هغې په وجه خو دوی ته معلوم وه چې موږ د الله مخکیني پیغمبران دروغجن کړي، اوس دا پیغمبر کم چې موجوده په دغه وخت کې یهود ول، د هغوی حضور علیه الصلاة والسلام نه منلو، قرآن چې نو د هغې نه انکار کولو چې دا صریح کفر ولو. نو دوی هرگز الله ویل ولن یتمنوه ابدا، هرگز دوی چې نو هغه دا کار نشي کولی، چېرته چې نو هغه هم دوی د مرګ تمنا نشي کولی، د مرګ دعا چې نو نشي کولی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی، خازن چې نو هغه تفسیر خازن هغه روایت نقل کړی دی، وی حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل که چېرته دوی چې نو دا دعا کړی وی نو په مخ د ځمکه چې څومره یهود ول ټول په ټوله به الله جل جلاله د دنیا د مخې نه چې نو هغه پناه کړي ول، عمر له نسل چې نو هغه به ختم شو. خو دوی ته پته ولګېده چې که دلته دا دعا کوو نو زمونږ مرګ چې نو هغه سم دی، واخوا خو جنت شته نه. نو الله جل جلاله فرمایل ولن یتمنوه ابدا، دوی چېرته هم چې نو د دغې مرګ څه نشي کولی، تمنا نشي کولی. ولی بما قدمت ایدیهم، دوی چې کم مخکې د دوی لیږلي ول، د دوی لاسونه لیږلي ول، نو لاس نه مراد د دوی اعمال دی، نو دوی چې کم مخې ته عمل لیږلي ول، نو د هغې عملونو په وجه باندې دوی ته پته وه چې مرګ راتلل او د مرګ سره زمونږ چې دی نو سزا او عذاب شروع کېدل چې دی نو دا سم دی. نو کله چې انسان بد اعمال کوي نو دی بیا د مرګ نه یریږي هم،
دی بیا مرګ ته په اوس سره تن چې دی نو هغه هم نږدي مختلف چې دی نو حربې کوي او د هغې نه ځان د خلاصوي چې دی نو کوشش کوي او کله چې انسان اعمال صالحه کوي دی د الله حکمونه په ځای راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې موافق خپل ژوند تیری نو دی بیا مرګ نه چې نو غاړه ورکوي دی مرګ ته چې نو خوشحالېږي وایي زه به د دنیا د مصیبتونو او تکلیفونو نه چې نو خلاص شم دې ځای کې بیا چې نو هغه تفاسیرو کې ډېر شیخ قصې چې نو هغه لیکلي ذخیرة الجنان کې هم حضرت چې نو هغه یو څو واقعې نقل کړي دي من جمله د هغې نه یو دا نه حضرت علی کرم الله وجهه یو پیره چې نو هغه په دغه کې ولو میدان جهاد کې ولو تیرونه چې نو داسې راورېدل لکه څنګه چې د باران څاڅکي ورېږي یعنې د کافرو لوی چې نو هغه مجموعه ښه په ګڼ تعداد سره د غشي به د یو طرف په بل طرف راتلل په هغې کې د مانځه ټایم شولو نو چې کله د مانځه ټایم شو حضرت علی کرم الله وجهه د خپلې سورلۍ نه اس نظر راکوش او په مانځه باندې وردېدو حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ولرانو وی بابا جانه دا تو چې نو هغه په کم موقع کې وردېدی تو ګورې نه دا دومره غشي او تیرونه چې دی نو هغه لوستلی کېږي آسې نه چې اوس په تاسو باندې غشی چې دی نو هغه راشي ولګي او تاسو چې نو هغه مړ نشئ تاسو ته تکلیف چې نو هغه در ورسي حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمای لا یبالی ابوکا ستا پلار چې دی نو هغه د دې خبرې څه کوي پروا نه ساتي سقطه چې د هغه چې نو هغه ارتاو شي علی الموت په مرګ باندې او یا چې دی نو سقط الموت یا سقط علیه الموت یا په هغه باندې چې دی نو مرګ راشي ستا پلار د دې خبرې چې نو هغه پروا نه کوي د مرګ نه چې نو هغه نه یېرېږي چې دی به په مرګ باندې او یا به مرګ په ده باندې چې دی نو هغه راشي زه په هر وخت کې چې نو هغه به مرګ ته تیار یم نور هم ډېر شي واقعات لیکلي یو واقع چې نو هغه د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لیکلي ده وی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د ایران کې چې نو هغه جنګېدلو میدان جهاد کې چې نو هغه ولو د خالد رضی الله تعالی عنه چې به کومه دسته باندې د سره 200 کسان ولو او بل طرف ته کافرو تعداد ډېر زیات سیوا نو په دغه وخت کې د کافرو چې کم د هغوی د طرف نه مشر و د هغوی چې دی نو د هغې پوج کم جرنیل و نو د هغه ډېر زیات هوښیار سړی و رستم بن فخراز و نو د هغه چې نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته خط راولېږلو چې زه تا ته انساني همدردۍ په وجه باندې یو پیغام در کوم چې ستا دا پوج ډېر کم دی ستاسو تعداد چې دی نو هغه کم دی لہذا تاسو خپل ځان چې دی نو هغه د مرګ په خوله کې مه ورکوئ ښه دا ده چې تاسو د دې ځای نه واپس لاړ شئ ستا سره چې دا کم نوجوانان دي دا ځان سره چې دی نو هغه واپس پېژنه خپل علاقې او وطن ته لاړ شئ هلته خپل اوښان سره وئ خپلې ګډې بېزې چې دی نو هغه سره وئ ځان له خپل ژوند چې دی نو هغه تېروئ او په دغه کې چې نو هغه به څه کوي ستاسو فایدې تاسو دلته چې نو زموږ سره جنګېږئ ما حضرت چې نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دا غور ته واپس جواب ولېږلو دا چې دی نو هغه داسې چېرته هم نشي کېنی زه او زما ملګري مونږ قتال جهاد فی سبیل الله چې دی نو هغه داسې خوښو کما تحبون الاعاجم الخمر لکه څنګه چې نو عجم خلک شراب چې دی نو هغه خوښوي مونږ داسې چې دی نو هغه جهاد فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله کې چې نو د شهادت مرګ خوښو دغه جرنیل چې نو هغه واپس شلو د ده په ځای باندې چې نو بل جرنیل رالو بامان ارمني نو چې کله بامان ارمني رالو نو د هغه بیا خالد رضی الله تعالی عنه ته بیا د هغه خط راولېږلو وی دا راته مخکې ووایه چې ستاسو تعداد څومره دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هغه د صداقت نه ډک خلک ول د هغوی ته پته و چې د الله پیغمبر فرمان مبارک دی الصدق ینجی والکذب یهلک رښتیا چې دی نو خلکو له نجات ورکوي دروغ چې دی نو هغه خلک هلاکوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل موږ چې دی نو 200 کسان یو حالانکه حالات حرب کې جنگ کې چې نو هغه څوک چې خپل تعداد خپل فارمولا خپل حیثیت نه ښکاره کوي خو د هغوی د هغه صداقت مطابق نو هغه ورته وویل موږ 200 کسان یو نو اوس دغه بامان ارمني چې نو هغه ورته ایراني بادشاه د هغه چې کم جرنیل نو هغه ورته وویل چې تاسو دومره لږ کسان دي د ځوانان چې نو هغه تاسو هسې په بلوه کړي دي او دوی دې راویسته دي نو دوی باندې هسې خودکشي مه کوه زموږ چې دی نو 13,000 چې دی نو هغه پوج دی زما سره
ستا سره 900 کسان دي، زما سره چې دی نو هغه 13,000 چې دی نو هغه ایرانی فوج دی. او بلکې د دغه 13,000 سره بیا وروسته چې دی نو دا خبره پکې هم ده چې موږ سره شاته زموږ بادشاه چې دی نو دا وعده کړې ده چې دې فوج کمیږي نو موږ به تاسو له نور هم رالیږو. نو ستا سره چې دی نو هغه 13,000 فوج دی. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته واپس ویلو ویتو چې نو انت واعظ ام مقاتل، ویتو چې نو ما ته واز نصیحت کون کې د پاره رواز د پاره راغلی او که زما سره مقاتله چې نو هغه جنگ کې زما سره میدان کارساز کې نو مد مقابل زما. نو هغه ورته بیا وی زه ستا مد مقابل یم، خو دا راته وایي ستا سره شاته چې نو هغه د چا داسې څه لوش دی. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته فرمیل اما فی الارض فلا، هر چې د ځمکې په اعتبار سره دی نو ما سره د ځمکې په اعتبار سره چا هم دا وعده نشته چې موږ به تاله نور پوج درولېږو، موږ به ستا چې نو هغه نور مدد وکړو. هر چې نو هغه د اسمان د خبره ده نو اسمان نه زمونږ تایید زمونږ مرسته زمونږ نصرت دا بالکل یقیني دی، دا به زمونږ کېږي. او بیا دغه نه وروسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ خپل چې نو هغه لشکر خپل چې نو مجاهدین له ترغیب ورکو او د هغه ترغیب نه وروسته د هغوی سره چې نو جهاد فی سبیل الله شروع کو. 900 کسان چې نو هغه 10,000 فوج چې نو هغه پسپا کو او داسې شکست بدترین شکست ورکو چې په دغه کې 1000 تنه چې نو د هغوی مردار شولو او دغه د مسلمانانو صرف 9 کسان چې دی نو هغه شهیدان شولو. نو بهرحال الله جل جلاله وی کله چې د سړی ایمانی سطح چې دی نو هغه مضبوطه وي، د چې نو ایمان د الله په ذات عالیه باندې چې نو هغه قوي او آلته چې نو د قوي، نو بیا د مرګ باندې چې نو څه پروا نه، الله وی دی بیا د مرګ نه یریږي. اوس دی ولی د مرګ نه یریږي نو آلته دغه د پته کمرمه نو آلته د الله جل جلاله عذاب چې نو هغه راته شروع کیږي. نو ځکه الله وی ولن یتمنوه ابدا، دوی چرته هم چې نو هغه دغه مرګ تمنا نشي کولی. ولی بما قدمت ایدیهم، د دوی لاسونه چې مخکې کم اعمال لېږلي د هغې د وجې نه. والله علیم بالظالمین، الله رب العزت چې نو هغه پوه دی په ظالمانو باندې. بیا الله جل جلاله فرمایي ولتجدنهم احرص الناس على حیات، تو به دی چې نو یهود لره خامخه تو به د یهود چې نو هغه عمومي چې د هر چا نه به دوی د ژوند چې نو هغه ډېر حارساني دی به وایي چې زموږ د عمر چې نو هغه سیوا شولی. ومن الذین اشرکو، الله وی دوی د یو چې نو د مشرکانو نه هم زیات چې نو هغه د ژوند حارسان دي. اوس حضرات وایي چې دلته نو هغه سوال دا پیدا کېږي چې ولتجدنهم احرص الناس، نو په دې ناس کې خو د مکې مشرکان هر ځای مشرکان په خپله هم داخل شولو. نو دوباره ولی بیا الله وی ومن الذین اشرکو، نو دوباره ومن الذین اشرکو د دې وجې نه ویل چې دوی چې نو هلته مشرکان خو د ورځ د قیامت چې نو بعثت بعد الموت قایله نه ول. مخکې موږ ویلې بار بار چې نو هغه به راشي چې دوی به دا خبرې کولې چې د دنیا دا ژوند دی، بیا د دنیا نه وروسته نور ژوندون چې نو هغه شته نه، دا خو دنیا ده چې په دې کې تاسو وکړل هم دقه. نو گویا د هغوی مرګ او د مرګ نه وروسته جنت جهنم دی منل نه، خو د هغوی هم دومره د دنیا چې نو د عمر تمنا نه کوي لکه دا دین چې څومره د دنیا د عمر چې نو هغه تمنا کوي. نو ځکه الله وی ومن الذین اشرکو، دوی به د یهودیانو نه هم زیات، د مشرکانو نه به هم د یهودیانو ذات د دنیا چې نو هغه د ژوند تمنا کوله او دا به وی یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، دوی کې به هر یو چې نو دا خبره کوله چې کاش ماته 1000 کاله عمر چې نو هغه میلاو شي. نو الله وی وما هو بمزحزحه، دې چې نو هغه که 1000 کاله عمر ورته میلاو شي بیا هم چې نو د الله د عذاب نه د خلاص نه دی. ولی په عمر باندې سړی چې نو د الله پاک د عذاب نه خلاصيږي. سړی چې د الله د عذاب نه خلاصيږي نو په دوو شیزونو باندې خلاصيږي، یو په ایمان بالله تعالی باندې او دویم په اعمال صالحه باندې. او دا د عمر سره چې نو هغه تعلق نه ساتي. دا که 15 منټه چاته ټایم میلاو شو، 2 منټه چې نو چاته ټایم میلاو شو د صرف چې نو هغه د کلمه وویله نو دا سړی همیشه لپاره جنتی شولو. او که یو سړی ته چې نو دنیا په زرونو کاله چې نو هغه میلاو شي، خود چې نو الله په ذات عالیه باندې ایمان رانه وړلو، اعمال صالحه ونه کړلو،
نو کده په زرونو کال باندې ژوند تیر کی خدا سره چې نو هغه د الله د عذاب نه نشي خلاصېدی. مثال کے طور پر حضور علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو يهودي چې نو هغه ماشوم ولو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت به هم کولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس دا به خو هغه کې به حاضری هم کوله. بیا ز ضمانت ریدل دغه کس ته نو دغه ماشوم بیمار شولو ناجوړ شولو. نو کله چې د ناجوړ شو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه وکړه هغه پلان کې ماشوم چې نو هغه نخ کاری دلته وزامون مجلس ته ځم خواله بتلو راتلو ډیر ورځ وشو منګونه لیدو. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین کې یو حضرت چې نو هغه عرض وکړو الله رسول هغه خو بیمار دی ډیر ورځ وشو هغه ناجوړ شوی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ښه وی راځي چې لاړ شو دغه ته پوښتنه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو دغه ته پوښتنه روان شو صحابه سره شول آلته چې کله لاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه وکتل زنکدن حالت چې نو هغه نږدې کېدو والو بس سخت بیماری کې نو په انتهایی تکلیف کې مبتلا و. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ای بچی ته چې نو دا کلمه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو چې کله ول حضور د دعوت ورکو نو هغه خواته پلار نه سو هغه د سپلار تو کتل. نو چې کله هغه تو کتل حضور ته بیا فرمایلو بیا چې نن څه کتل نو بیا ورته هغه پلار پخپلوي عجیب یا بنی یا ابو القاسم پوپ مشي ای بچی چې نو ته د ابو القاسم د خبره چې نو هغه اومنه. نو هغه څنګه چې اومنه کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله د قشان چې نو هغه پرشتہ رااله او روح چې نو هغه ولا قبض کو. حضور علیه الصلاۃ والسلام انتهایی چې نو هغه خوشاله شو د الله حمد چې نو هغه وکړو یا الله ستاسو لاک لاک شکر دی زما یو امت چې نو هغه د جهنم نه بچ شو جنت لواله جوړ شو. نو اوس وګوره عمر اسنو صرف کلمه قدر چې نو هغه ویل او باقی یو خاص عمر پاتې نشولو خو همیشه د پاره د جهنم د عذاب نه چې نو هغه خلاص شو د الله د گرفت نه چې نو هغه خلاص شو. او دویم طرف ته وګورئ شیطان علیه اللعنت سوره زره کال چې نو هغه وشولو څومره چې نو هغه د دنیا د دې چې نو کوم وخت نه چې نو آدم علیه السلام پیدا شي د آدم علیه السلام نه مخکې چې نو هغه زمانه نه شیطان عمر را روان دی او وسه پورې څومره زمانه وتله زرونو کلونه چې نو هغه وتل ورسته بلا څومره زمانه چې نو هغه نور قیامت ته پاتې د الله په علم کې نه وس دومره اوږد عمر دا چې نو شیطان ته میلاو شو خو فایده ولا اس ور نکړه. نو ځکه الله رب العزت وای کدی دا خواهش کوي حالان کې خواهش د اعمالو په کار دی نه چې نو د لوی عمر نو دی دغه عمر چې نو هغه خواهش کوي و ما هو بمزحزه خو دې نه د خلاصېدونکې من العذاب د عذاب نه ای عمر چې دوی ته دغه عمر ورکړی شي والله بصیر بما يعملون. الله رب العزت ګوري هغه چې کم دی عمل کوي. الله رب العزت دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. قل اوایا ورته ان كانت کچریبی لکم تاسو د پاره الدار الاخرت کور د اخرت یعنی جنت عند الله د الله پنس خالصتا خاص من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا نتاسو ارمان اکړی الموت د مرګ ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتونی رښتونی ولن يتمنوه او هرگز بدو ارزو ونکی تمنا به نکړي د دغه مرګ ابدا همیشه د پاره بما قدمت په سبب د هغه چې مخکې لګلې ایدیهم د دې لاسونو والله الله پاک علیم خپوا د بالظالمین په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامخا بیا به مومت دی لره احرس الناس زیات لالچیان حرس کون کې د خلقنا علی حیات په ژوند باندې ومن الذین او د هغه خلقونه هم اشرکو چې کوم مشرکان دي یودو غواړي به احدهم ار یو د دین یعنی د یهودو نه لو يعمر الف سنه چې کاش عمر ورکړي شي د ته نظر کاله وما هو او نه ده بمزحزه خلاصیدون کې د دینه به خلاصیدون کې من العذاب د عذاب نه ای يعمر دا چې د عمر ورکړي شي یعنی ای يعمر برکټ معنا دا چې د دومره اوږد عمر ورکړی شي والله الله پاک بصیر کتن کې دی بما په هغه یعملون چې دی کوي